بسم الله الرحمن الرحیم. زم کفایت الله یوسفزی او نن د اوتمانزو د علاقې نه شیخانو کندی نه مونږه زه تاسو سره دغه مخاطب ما زه سره د خپل خبرداري ټیم دلته کې په یو داسې موقع باندې راغلی یو کوم ځای کې چې د اوتمانزو په علاقه کې اکثریت خلکو په خپل دا فیصله وکړه چې یاره هغوی به د نن پس نه د بجلی غلا نه کوي بلکې هغوی به قانوني میټر ځان ته نصب کوي. په دې کې د بجلی د وابډې حکام چې دي نو هغوی د دوی نه مخکې په دې کې کوششونه کړو، جدوجهد یې کړو چې په کوم کې هغوی نن کامیاب شوي دي. دې وخت کې موږ سره په موقع باندې د 400 وابډې ایکسین کریم الله خان ولاړ دی، د هغوی نه معلومات کوو. سر تاسو موږ ته لږ ده ووایه چې یاره ړومبې په دې مهم کې تاسو کامیاب څنګه شوی چې یاره دوی دې ته غاړه کېښوده د غونډ کلي او نن په یو ځل باندې تقریبا 80 میټرې په یو وخت باندې لګي او د دې نه پس هم د دوی ارادې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د همیشه نه یو اصول راغلی دی چې په زور ورتیا باندې کار نه کیږي، په ورورولۍ او دا زموږ علاقه ده. زه د 400 یم، دلته کې مونږ ټول وفد یو خوا بل خوا خواره کړي دي، مشرانو سره ناظمانو سره دی ټول به مونږ آن بورډ یو. د دې مشرانو دپاره زموږ سره د هغوی تعاون د ټول نه ړومبی و، چونکې دا فیډر مونږ ته د یو 28 کروړو فیډر دی، دا نامینیټ شوی دی د بره نه اتارټي نه چې په دې کامبینګ یعنی یو پوینټ او یو دغه چک کول دي، دا ټیکول دي د پرایم منسټر ټاسک فورس د طرف نه. نو موږ دا فیډر سلیکټ کړو. نن د شیخانو محله چې کومه د ډېرې مودې نه بغیر میټرنګ د دې حساب کتاب روانو، دغه د مشرانو فیصله وکړو. موږ سره په لایزان کې موږ سره په دې ځای زموږ ملګري دي، حسن زیب دي، دا ټول ملګري دي. دی یو کوشش وکړو د هغوی کزنز ناظمان دي هغوی پکې منډه کړي والې او یو دې حد ته موږ رارسېدو چې دا د اوس په دې موقع باندې 47-48 میټرې لګي او انشاءالله زه به دا انشور کوم چې دی پسې یو یونټ مخکې رسته لاړ نه شي. آینده چې دی کله اپلای کوي داسې په لاټ کې یو انشور کوو به دا زما ډیوټي ده، دا د ایس ډي او صاحب ډیوټي ده چې هغه به ورته زر نه زر لګي. ایکې به سهار ډیل نه چې یو دفتر ته لاړو بل دفتر ته لاړو. دا زه یو پیر بیا د دې ځای د خلکو شکریا ادا کوم. فورم زه یو بل یو اعلان کوم چې زما خپل ذاتي یو انټرسټ دی 400 سره د ډېرې مودې نه خواره زاره شوه، د لاست زما څونه خیال دی 6-7 ایرز نه زه د روشن 400 یو مهم آغاز کوم. د هغې لوګو د هغې د تیم به دا وي چې کونډه لرې کې کونډه हटाएं बिजली हर वक्त पाएँ 400 को रोशन बनाएं. نو دا روشن 400 دا زموږ د نن نه د مهم آغاز دی او انشاءالله زه که دلته پاتې شم یو کال کې به 400 لوډ شیډینګ فری سیټي وي. دا د 400 وابډې ایکسین کلیم الله خان د دوی وینا وه چې یاره تقریبا 27 کروڑ روپۍ صرف په دې یو ځای باندې بقایجات جمع شو، کوم چې دوی د هغې بهتر حل همدا راوښکه چې یاره د دې ځای مشرانو سره کېناستل او دا خلک یې په دې باندې رضا کړل چې یاره دوی ځان ته قانوني میټرې ولګوي او کنیکشن یې ختمې کړي. دا پټه نه ده چې یاره دا وابډې چې کوم حکامو کې حسن زیب صاحب او دغه شان جوهر علي صاحب، دغه شان د هایډرو یونین سیکرټري جان محمد صاحب، دوی په دې کې پیشیشه ډېر زیات کوششونه وکړل او په هغې کې دوی کامیاب شو. موږ سره دې وخت کې د سب ډویژن اوتمانزی ایس ډي او صاحب حاجي مرجان صاحب هم ولاړ دی، دوی نه هم معلومات کوو. سر تاسو په دې کې څانه کوششونه کړو او دا څنګه ممکنه شوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم خو تاسو واغېستو، مرجان مې نوم دی. زه د 400 ډویژن چیرمین یم. ایکسین صاحب کریم الله خان په ما باندې اعتماد وکړو او زمونږ ایس ډي او په چوټۍ لاړو او د ما ته د سب ډویژن حواله کړو چې دا ته چلولی شي. ما ورته انکار کړو خو ایکسین صاحب وی چې نه دا ته چلولی شي او ته به چلې. نو ایکسین صاحب او د مرسته د را سره او دلته کې په شیخانو کې د زمونږ د ملګرو زمونږ د یونین د هدارانو جان محمد حسن زیب او جوهر دي، د دې ټولو ملګرو موږ سره مرسته وه. دلته کې گفت و شنید شو، جرګې وشوې او دا خلک مونږ ټیک ته چې مونږ پکې پولیس فورس او دا هم استعمال کړي خو بیا جرګې وشوې او په جرګو باندې دا خلک دې ته دغه شو چې مونږ به د نن نه پس کونډه نه اچو او مونږ به میټرې لګو، ټول به میټرې لګو او دوی مونږ سره دا وعدې وکړي چې مونږ بالکل به کونډه به څوک نه اچوي، د دې نه پس به ټولې میټرې وي. نو دا 47-48 میټرې لګي، 28 کروڑ ریسیویبل دي د دې فیډر د اوتمانزو. زما په خیال چې په 400 کې به ټول نه زیات وي د دې، ځکه یې دا په نامینیټ هم کو په اوتمانزو کلي باندې دلته کې 4000 میټرې دي خو بقایجات پکې ډېر زیات دي ټوټل.
نو زمونږ دا کوشش دی چې مونږ دا ورم کې او مونږ که اوس هم څوک داخله کوي په موقع ورته میټر ورکوو. ایکسچینج صاحب وایي چې په موقع میټر ورکوه دا د هدایت دي په موقع میټر ورکوه نور پروسس بیا کوه ته هدایت دي. حاجی مرجان صاحب کوم چې د علاقې اس ډي او صاحب دی هغوی خبرې تاسو واورېدې د خلکو په خوشحالۍ باندې خپلې کونډې کوزې کړې او د بجلی قانوني چې کوم میټرې وي د هغې تنصیب دپاره یا دوی سره رابطې مو کړې دوی ور سره رابطې کړې په هغې کې دوی کامیاب شو او د دې نه دا ثابت هم شوه چې یاره په سختۍ باندې یو کار نه کېده نو هغه په رضا صلاح او په مینه محبت باندې وشو. موږ سره د 400 وابډې ایس ایچ او صاحب هم ولاړ دی ګل مالک صاحب هغوی به هم د دې حوالې سره وایي. سر تاسو موږ ته صرف دا نه ووایه چې یاره تاسو ته هم د دې باره کې باقاعده ښه سخت انسټرکشن دي هدایات دي درته تر کوم حده پورې به تاسو دوی سره ګزاره کوئ او یا د هغې نه پس به بیا تاسو خپل قانوني لار اختیاروئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصا دا اتمازه سټیشن چې کوم دا فیډر 1 دی باندې کونډه سیستم ډېر زیات و دلته کې میټرې نه وي نو زمونږ ایکسچینج صاحب اس ډي او صاحبان د ټولو په دغه سره تعاون سره مونږ خپله دې کې دې ته دغه ایشو کړه سیمن موت ایشو کړه چې یاره تاسو راشئ او دې کې میټرې ولګوئ ځکه چې اوس د دې دغه قانون چې کوم جوړ شوی دی خصوصا د بجلی کوم قانون دی 462 دا یا جې دا یا کې ده نو دا کې ډېر سخته جرمانه هم ده جیل هم پکې دی نو بجای د دې چې خلک جرمانې دغه عدالتونو کې منډې تړلې او د هر څه تکلیفونو برداشت کوي نو بجای د دې چې میټرو لګي او ریګولر شي یو ښه خبره د حکومت پاکستان ته هم پیاده ده دې خلکو ته هم پیاده ده او که چېرې دې باوجود هم بیا داسې ډایرکټ هوک لګوي نو دې خلاف به سخت نه سخت کاروایي کېږي او بیا به لکه دې ته به هم نقصان وي. دا د 400 نه چې بلکې ټول پاکستان د عوامو دپاره یو پیغام دی چې یاره هغوی په خپل رضا صلاح باندې قانوني کنیکشن وکړي ګنې نو بیا به د هغوی دپاره مسلې جوړي د عدالت او د کچرو او دغه شان دا منډې تړې به هم د هغوی په سر باندې. د دې علاقې یو مشر سره مونږ لږې خبرې کول غواړو هغوی چې نن کوم دا پراسس ولیدو په دې کې هغوی د مخکې نه هم په دې رضا صلاح کې څه منډې تړې هم وهلي دي د هغوی نه معلومات کوو. تاسو مونږ سره ډومبې لږ جي تعارف وکړئ او بیا راته ووایئ تاسو نن اعلان هم وکړه چې یاره څوک قانوني کنیکشن کوي نو د 10 میټرو تقریبا تاسو به د هغې خرچه برداشت کړئ خو هغوی ته به قانوني کنیکشن وکړئ. خپل تعارف راسره. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد زیب زما نوم دی د دې ویلیج کونسل پرچخیل نائب ناظم یم. دلته دا چې کوم مهم دی په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ د ملګرو ته زموږ د ټولو وروڼو ته دلته میټرې ولګېدې او دا دلته چې کوم مخکې به څه کېدل چې د دې ځای نه به پولیس په رالل او کونډو کې به کسان بوتلل او بیا به غریبانان په جیلونو کې یا په حوالتونو کې و نو د دغې دپاره دا ټول موږ ملګري راټول شوي دي او د دې میټرو اعلان یې وکړو او د دې ځای نه د کونډې د ختمېدو دپاره چې کوم دی یو خپل مهم شروع شو. په دغې کې زه د دې خپلو غریبو مرګرو د دې خپلو غریبو وروڼو دپاره د 10 کسانو د 10 میټرو د خپل طرفه اعلان کوم چې کم بېوسه خلک انشاءالله د هغې دپاره به زه د خپله جیبه د 10 کورو میټرې لګوم انشاءالله موږ به دې سره بھرپور خپله دغه کوو امداد به ورسره کوو خپله منډه تړله به ورسره او انشاءالله دې نه پس به موږ کوشش کوو چې زموږ په کلي کې کونډه سیستم ختم شي. ډېره مننه. دا او د دې کلي یو مشر چې هغې خبرې تاسو واورېدې چې خلک ښه په رضا صلاح باندې لګیا دي خپلې کنیکشن هم کوي او دوی د هغوی جذبې ته وکتل نو د 10 میټرو د قانوني کنیکشنو خرچه هم دوی په خپل ځان باندې برداشت کړه. دې وخت کې موږ سره د دې کلي یو بل مشر هم په موقع باندې موجود دی او د هغې مشر نه موږ دا معلومات کوو چې یاره دا خلک څانه په خوشحالۍ باندې دوی سره په خپله د قانوني کنیکشن دپاره درخواستونه جمع کوي دوی موږ سره ولاړ دي. تاسو چې لږ موږ ته ډومبې خپل تعارف وکړئ او بیا ووایئ چې یاره تاسو دا څنګه خلک په خپل راځي او قانوني کنیکشن او درخواستونه دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ فیب جان نوم دی د دې کندي اوسیدونکی یم یو غریب سړی یم خو الحمدلله خدای پاک دونه عزت دی خلکو له م ورکړی او مال یې هم راکړی چې ټول درته زه خبره کوم نو ټول ما سره متفق او درېږي هغه په هر څه کې یوازې په بجلی کې نه هغه په هر غم خادی کې په څه کې چې وي نو هغه الحمدلله زمونږ محله باندې تابعدار ولاړ. دا جی د دې کلي یو مشر و چې هغوی د دې ځای د کنیکشنو په باره کې خبرې وکړې چې خلک په خوشحالۍ باندې په خپله اوس لګیا دي او کنیکشن کوي. ځکه تاسو ته وښیم نو په دې ګاډي باندې دا هغه مهم لګېدلی دی کوم چې د وزیر اعظم پاکستان د طرف نه برای انسداد بجلی چوری او وصولي بقایجات دي. دا سلسله چې وه دا کوم چې دلته کې کونډې ختمې شوې او
قانوني کنیکشن کیږي تقریبا د 80 پورې میټر به لګي او دغه شان په د نن علاوه چې دین په نور ورځو د پاره درخواستونه جمع کیږي دا د دې واپډې د حکام او د دې علاقې د مشرانو په مشترکه کوششونو باندې دا دغه چې دین کامیاب شو دا مهم کامیاب شو او دا د دې مهم یو سلسله وا زه کفایت الله یوسفزی د خپل خبرداري ټیم د مرګرو سره تاسو اجازه غواړو د الله په امان